مات نه کړم چې د پښتانه باچي ماته نه کړم د پښتانه زور ونه کاږم زه پر دې علاقې حکومت نسم کولی دا موږ ته چې څه بدې راپېښ دي دنیا چې دغه ځلوي خامخا په دې کې په 1901 کې چې احمدشاه بابا د ملګرو ذکر وکړ شاه ولي الله ورته وویل چې موږ په تکلیف یو مرهټه زموږ لیونې سوي د علاقې په مخه کړې دي اسلام او مسلماني په خطر کې ده نو چې احمدشاه بابا کیسه اوږده د غزه نه کوم چې دغه ته شکست ورکړي دا وخت فرنګي صرف بنګال نیولی بنګال هم داسې نیولی وو چې مسلمان سراج الدوله وزیر په پیسو یې رانیوی د پلاسي په جنګ کې هغو جنګ نه وکړي بنګال کلایو ونیوی لارډ کلایو د لندن نه په کوڅو کې جنګونه کوي لنډهارو د کوڅو انګریز ګډ لنډهار دلته راوستلی شو بل ځای جنګېږي داسې جنګونه وکړي دغه لنډهار د بنګال و میر جعفر ته پیسې ورکړې د سراج الدوله ګورنر و زرګونو زورور پوځ و هېڅ حرکت یې نه وکړي لاس یې پر سر کړه بنګال فرنګي ونیو دغه رنګه ټیپو سلطان غازي ته هم د ده یو وزیر د انګریز په پیسو دوکه ورکړه دی یې ورپه نقشه کوي ټیپو سلطان ولاړې فرنګي میسور ونیوی د یوه نوم صادق و د بل نوم جعفر و پر هغه باندې فارسي شعر جوړ شوی دی زموږ علما خو چونکې وایي فارسي هغه به پوهېږي د نوي زمانې ځوانان فارسي نه وایي نو هغه وایي جعفر از بنگال و صادق از دکن جعفر از بنگال و صادق از دکن ننگ دین ننگ ایمان ننگ وطن نو عزیزانو دا جعفر و روشی صادق و روشی دا هر چا په سپو کې زموږ په سپو کې هم به ګرځي پروا نه لري ژړغوزی ته ګرځه ژړغوزی زما زوی صاحب راوړې که خدای کړه چې ګرځه ګزارې کوم بل جنرال موږ په داسې یو وطن کې زندګي کوو د شیخ صالح ډېر عالم سړی و ګلستان بوستان دا ډېر وخت بعد د عالمانو د دین په دغه کې د مسجد په کورس کې شامل کړي د دې کتاب ما خیال د دنیا په 18 ژبو کې ترجمه شوی د ګلستان په هغه کې کیسې دي زه به په اشارو خبرې کوم ډېر خبرې چاته نسم کولی شرمېږم به ځانه شرمېږم نو هغه کې دی وایي چې یو سړی رالی مسافر و پر یو کلي رالی خو ژمی دی ځکه یخه ده بده ورځ ده یا دې سپی په مخه کوي دی و مځکه ته چوک شو چې کاڼي راواخلي مځکه یخه وه کاڼي په مځکه پورې مښتي وو ده ویلی څه د خرو کلی دی سپي یې ایله کړي دي کاڼي یې تړلي زموږ استادانو کاڼي بند دي دوی یې لد دي پروا نه لري دوی یې لد دي خپل ګزاره به کوو در اتفاق در اتحاد بیا د رښتیا خبرې نه څوک مخه نیوی شي نه څوک مخه راګرځولی شي عزیزانو موږ پاکستان ته ملګرو د افغانستان خبره وکړه افغانستان موږ وطن دی لا مو نیولې تر اباسین لکه ما ستا ټول مول فرنګی راغلی نو چې احمدشاه بابا خبر راسه پاته شوه چې احمدشاه بابا مرهټه ووهه د بنګال کلای و لندن ته وویل چې موږ څه وکړو دا کور خرابې خو راغلي دي موږ څه وکړو ورسو سلام یې وکړو غم ورکړو شا ولاړ شو که جنګ وکړو هغه ورته وویل چې احمدشاه بابا تر څو په لندن کې وي په دلي کې بس چې ده ویل هغه به منئ چې ده ویل که ډول خطبه ده پر چا پر نامه خطبه به وایاست که ډول غم راکړئ غم به ورکوئ کار به نه پلرئ بیا چې احمدشاه بابا روان شو کلي ته وطن ته دوی و دغه ته ولیکل لندن ته چې وروره که ستاسې دا خیال دی چې موږ به دا یو هندوستان خورو یا به پر مخ ځو چې د افغان حکومت د احمدشاه بابا زور موږ مات نه کړو موږ هندوستان نشو خوړی نو بیا هغه ورته وویل چې د هرې خوا چې کېږي نو د ایران سره یې لار جوړه کړله
ایران او فرنګۍ سره ملګري شو زموږ د وطن مشکلات را ډېر شو دا کیسه اوږده ده ګنټې غواړي فرنګۍ نور زموږ ګرد چې زموږ وطن یې خواړه د کوڅه به راتلل په درو راشوي کېدل فرنګۍ د پښې را روان شو د دریای سیند خوا را روان شو اول د افغان جنګ پر دې پېښ شو چې د سیک دا زموږ سردارجي د دوی ډېر زورور سړی و رنجیت سنګ ډېر ښاغلی سړی و چې د سیک په کومک د انګریزانو په کومک سیک پېښور له دغه را پرې کړي له افغانستانه پر دې زموږ اول جنګ شروع شو لومړی افغان جنګ دلته یو بډي پروفیسر و که ملګري ذکر وکړي اول جنګ د پېښور پر سر وشو 4 کاله فرنګۍ په دغه کې و بیا بغاوت وشو بیا فرنګیان خوانه په ډېر ناترسي مړه شو کډې راوکې افغانستان خلاص شو 4 کاله بعد دویم جنګ چې څه وخت فرنګۍ د بولان د خوا زموږ د ماماګانو په سلایه کومک راغلی کوټه یې ونیوله پر دې باندې دویم د افغان جنګ شروع شو شیر علي په وخت بیا درېیم ذکر چا وکړي د دغه جنګ و د امان الله خان ولسکاویان معجزانو موږ له کښې افغانستان را پرې کاوه کشمیر یې له موږه واخیستی سند یې له موږه واخیستی بلوچ یې له موږه واخیستی اخر راغلی و کوټه ته ودرېدل کوټه یې ونیوه پر کوټه باندې بیا لوی جنګ په افغانستان کې وشو بیا په ګندمک کې شکست خورده باچا انګریزانو مجبوره کړئ دا علاقه یې ودغه ته ور ولیکل و پرنګي ته د ګندمک په معاهده کې پښین تلجوټیالي لورلایي بیا د پسولانو موسیقي لورنایي و دا یې را پرې کړه موږ د چا سره نه یې پاتې شوي افغانستان د اخري ټوکړه زموږ وطن و چې په زوره یې را پرې کړه دلته یې وتړله د انګریزي افغانستان پر ځای یې انګریزي بلوچستان نوم ورکړ دا زموږ په غاړه د اوسه پورې ځړېږي او دا یې د کمیشنر شوبکه چیف کمیشنر رابرټ سنډیمن دغه زموږ سټاف کالج او نن چې خلک ورګایېږي دا کوټه دا مځکې یې د بکاسي پښتنو څخه واخیستې سټاف کالج یې پر جوړ کړئ دغه ګورنر هاوس یې پر جوړ کړئ دغه نوی ښار یې جوړ کړئ دا 1809 خبره نور زه پر مخ نه ځم پر مخ خبره به دا کوو موږ افغانان یو دلته اورنګزېب خان هم ځینې خبرې وکړې په دې دغه کې جواب نه ورکوم دی زموږ مېلمه دی او ما ویلي موږ قربانۍ ور څوک چې هر څه وایي خو دا به زه درته په کراره وایم په سوکه ده چې ته خبرې وکړې زنده باد موږ ته ځینې خبرې له دښمنه پېښې دي ځینې خبرې زموږ له خپلو کوتاهیانو پېښې دي افغانستان یې وکړې دا لیکه پر دې منځ کش کړه ډیورنډ لاین په یوه خبره پښتنو عزیزانو به ځان پوه کوو دا یوازې لیکه نه ده چې د خلکو سره پر جنګ دی ډیورنډ لیکه د افغان او انګریز منځ کې په زور ختلې لیکه ده لکه څنګه چې خلکو وویل ملګرو وویل دا افغانستان یا افغانانو نه ده منلې لیکن لیکه ختلې ده د زور لیکه دغه رنګه د پاکستان او د هندوستان پر کنټرول لاین باندې جنګ دی نه یې مني یو وایي دا دی بل وایي دا دی دغسې د همالیا د غرو په څوکو کې د هندوستان او چین هم پر یو لیکه سره کش و بګیر دی دا یوازې دا خبره نه ده چې دلته کش و بګیر دی اوس ځینې ملګري داسې خبره وکړي ځینې خبرې به نن ښکاره خو پروا نه لري پاکستان یو ملک دی دلته پښتون بلوچ سندی سرایکی پنجابی پر خپل خاور پراته دي دا هر چا پلرنی وطن دی دا هر چا پلار و نیکه ورله ګټلی وطن دی دلته موږ د چا په زور د چا غلامان نه یو نه موږ څوک بادار دی نه موږ د چا مریان یو دا ملک جوړ شو هر هغه چې جوړ شو په 1940 پر 14 اګست باندې هر ورځ ډولونه وهل کېږي وایي ازادي ده ازادي نه ده راغلې ازادي نه ده راغلې په دې ازادۍ کې
موږ ته برخه نه ده راکول شوې. 14 اګست 1940 پرنګی تللی دی، بیا د پاکستان حکومت جوړ شوی دی. په دې کې هغه ازادي چې خلک ازادي ډېر زورور شی دی، موږ نه پوهېږو. یو شی چې تا لیدلی نه یې ته به پوهېږې نه چې ازادي څه شي. لکه ورته ړانده ته چې وایې کرک، نو ته به ورته ګډ د رنګ حساب دی نشي کولی، د دغه حساب نشي کولی. بیا به وایي داسې کوچنی مشوکه د داسې دی، بیا داسې دی. یا پیل وښیي چې پیل داسې دی، دونه ورشونډې زړېږي. د خوارکي خو نه لیدلی دی نه شي. تاوان دا دی، په دې به خلک خوا نه بدوي. د پاکستان خلک یو هم نه په ازادي پوهېږي نه یې لیدلې ده. ازادي چې قومونه اخلي د وینو په دریابو کتاب کوي، د وینو دریابونه یې بچیان مري، لمسیان مري، نیکهګان مري، وطنونه مري، بیا سړی ازادي ته رسېږي. دا واحد ملک دی. خلک به ډېره خوا بده کړي. ما یو ورځ په اسمبلۍ کې ورګردو نارې کوي، والله وباسي. دا واحد ملک دی چې مړي د ازادي باد شوي. ازادي دپاره څه نه دی ورکړی. هغه چې موږ کډې بارولې، هغه سیکان خواران تله دورې موږ وژنو، موږ راتلو دې خوا ته، موږ باندې زموږ ډنګر عزیزان دا راتلو دوی یې لالول. بس موږ به دلې جوړ کړي، یو دی همې ازادي کې دنیا ہوئے حیران، ای قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. نه موږ جنګ کړی د ازادۍ دپاره، نه موږ ازادي پېژنو. ازادي که پېژني دغه شلنور پښتانه یې پېژني، بل هېڅوک نه پېژني. ازادي دلته یو مخیزه ازادي که پښتون کام په سر و په مال په هره کوڅه کې، په هره شله کې، په هر مانځه کې نه وای جنګېدلی. 80 کاله د فرنګي دغه نه وای په شا تمولې، نه دلته ازادي راتله، نه چا موږ ازادولو. ازادي دلته د پښتانه د 80 کالو د جنګ په نتیجه کې راغلې ده. بیا یو لیکه کښل شوې ده، بیا موږ دلته پاتې شوي یو. هغه افغانستان دی، موږ یو ملک وو، بیا د زور لیکه وکښل شوه، موږ 2 ملکه یو. موږ یو قام یو چې په 2 ملکونو کې یو. اوس به موږ څه کوو؟ هغه مې د پلار نیکه اداره ده، هغه مې د پلار نیکه عزت دی، هغه مې د پلار نیکه لونګۍ ده. اوس ما د پاسه پوښتنه وکړه، ما ورځ هغه ته وویل، یو کانفرنس مخامخ ستاج عزیز ناست و، ما ستاج عزیز ما په یو خبره پوښتنه چې تا تقریر ورباسي. د ما پېژنې په خبرو پوهېدی چې څه ورته وایم. ما ورته وویل زه زما کشری ورور موږ په پاکستان کې پیدا شو. زما مشر ورور، زما بل مشر ورور، زما مشر خور دا په هندوستان کې پیدا شو. زما پلار او زما اکا دواړه په هندوستان کې پیدا شوي. زما د پلار پلار، زما د پلار نیکه، زما د پلار ور نیکه، زما د پلار بل نیکه ګډ په افغانستان کې پیدا شوي دي. په افغانستان کې شک دی. زه پاکستان کې پیدا شوی یم، مشر ورور په هندوستان کې پیدا شوی دی، پلار نیکه ور نیکه تر نیکه په افغانستان کې پیدا شوي دي. د هغو په جنګو کې اوسېدلي دي، د هغو په ازادي کې اوسېدلي دي. موږ اوس څه بلا یو؟ موږ څه شو؟ زه هم ځان ته څه شي ووایم؟ پر 14 اګست موږ خبرې په چا پښې نه لګي. تاسو یو بټن منټن یې وګورئ. داسې در واخلئ دا اوس کافي ده. د هغوی خیال مې په وکړي. نو عزیزان، موږ به ځینې خبرې پاکې کوو. موږ پاکستان نه ماتو، موږ پاکستان نه ماتو، لیکن یوه خبره واضح کوو. هر پښتون یې کوي، هر کونډه یې کوي، هر سلیمانخېل یې کوي، هر غلجی یې کوي، هر درانه یې کوي، چې په دې وطن کې اوسي چې د افغانستان په استقلال خوا نه بدوي، چې د افغانستان په ازادي خوا نه بدوي. هغه سړی دې په خپل ایمان هم سوچ وکړي، په پښتو دې هم سوچ وکړي. په افغانستان موږ خوا بدو. دا اوس د حاجي اعظم خبره کوله،
خیرکوټ په اخوا د ګرد سلیمان خېل دی په ګومل کې پروت دی اڅک نور نیم په دې خوا پروت دی لڅګزي زیات کړ نیم په دې خوا د نیم په اخوا کاکړ پر باندې پر لګېږي په خلکو څه بلاته که دې یو بازیګر دی بیا چې باجي خرابه سي څه بلم پوګ زوی څه پوګ او لکه انا فهم جي نو مارس کا وجزانو چې په افغانستان خوانه بدی د افغانستان په استقلال خوانه بدی د افغانستان په ازادي خوانه بدی دلته چې بدی جوړ شي دلته خلک ځینې خبرې کول داسې کول پکار دي هغسې کول پکار ما 3 کاله مخکې توبه د جرګو خبره ځینې ملګرو وکړه چې دا جرګې په کار د شهر وخت 4 کاله ما مسلسل دا نارې وولې کرزی شاه ژوندی دی د دې ګواه اشرف غني دوم هم چا ویلي دا ته نور پښتانه بوم ما ورته ویلې چې پښتانه دا پښتون هغه پښتون ما ورته چې 3 جرګې غواړي یوه جرګه په کابل کې د ګردو افغانو یوه جرګه د پښتانه دلته یوه جرګه په پېښور کې د قبایلو زموږ 3 جرګې غواړي چې موږ سره کښېنو سر خلاص کړو ما هر چا ته ویلي مولانا فضل الرحمن ته مې هم وویل چې وروره موږ بله لار نه لرو زموږ وطن ته ډېرې بدې برابرې دي پښتانه وایي چې زوی هلته وه چې خر لیوال نه یې خوړلی عزیزانو ای خر نوم اخیستل بد کار دی ما واخیستی عزیزانو زموږ د وطن د وینو تنده را د خلکو نه ده ماته دا طالبان نه وي راغلي ما 4 کاله مخکې وویل بیا هم په اسمبلۍ کې وویل نن دلته وایم ما ویل زه د طالبانو وزیر خارجه یم هر څوک چې د افغانستان متعلق خبر کوي نه واسم کوي زه د طالبانو وزیر خارجه یم زه په دې وزیر خارجه یم افغانستان چې هر څوک هلته ناست دی هر څوک چې پر دغه ناست دی چې کوم سړی د افغانستان د ارضي تمامیت دپاره جنډه پورته کوي چې کوم سړی د افغانستان د استقلال لپاره دغه پورته کوي چې کوم سړی د افغانستان د عزت لپاره دغه پورته کوي بل څوک یې ملګري کې نه کوي کې نه کوي پښتونخوا ملي پارټي به خامخا کوي خامخا به کوي د دې موږ دغه نه غواړو چې موږ ته څوک دغه راکړي د دوی د عزت سره د افغانستان د ازادۍ سره دلته ځینو مشرانو ډېر پاکې اشارې ورته وکړې د افغانستان د ازادۍ سره زموږ ازادي تړلې ده د افغانستان په عزت کې زموږ عزت دی د افغانستان په آبادي کې زموږ آبادي ده په دغه شپو کې عزیزان ما دوی ته وویل خلکو نه کوله بیا زه مجبوره سوم په بنو کې موږ جرګه راوغوښته په بنو کې دلته ملګرو دا خبره وکړه چې دا جرګه په کار ده چې مستقل شکل واخلي عزیزانو که تاسې د بنو د جرګې 14 نقطې ووایاست په هغې کې اوله ده که دویمه نقطه دغه ده چې دا جرګه به مسلسل وي دا جرګه به د ګرد افغان د ګرد وطن د ژغورنې دپاره مسلسل کېږي او پلاني ځای کې به کېږي پلاني ځای کې به کېږي پلاني ځای کې به کېږي بیا په منځ کې دلته مشکلات رالو د موږ سره خبره څه وځنډېده ده زه خپله نور دلته ملګرو وویل دا کول پکار دي دا نه دي پکار زه خو دا وایم عزیزانو پښتون وطن افغان وطن ولس پخوا ساتلی و ولس به یې وساتي موږ پاکستان ته صفا وایو موږ پاکستان ماتول نه غواړو که د پاکستان د خوا په افغانستان کې مداخلت کېدی موږ که وس درلود موږ دا لاسونه نسو په افغانستان پر څوک کاڼي نه وورئ دلته په پاکستان کې چې د پنجابي د بلوچ د سندي د سرایکي د مور کم حق زما د مور باغا کې
چې د ده د پلار کوم حق زما د پلار مو مغه کړي، چې د ده د لور د کوم حق زما د لور مو مغه کړي، چې د ده د عزت د پټکي کوم دغه زما د دغه مې دا پاکستان تر قیامته پورې سره مو دا خبره زه واضح کوم که د زړګي خوښه ده که نه ده خوښه. موږ پښتانه په پاکستان کې د غلامانو رنګ قطعا نه اوسو، قطعا نه اوسو، نه پر چا بالادستي کوو، نه د بل بالادستي منو، نه د چا څه خیرات غواړو. امریکا خلکو خیرات وکړي ځان ته دی ورکړي، پنجاب چاته خیرات وکړي ځان ته دی ورکړي، سندای چاته خیرات وکړي ځان ته دی ورکړي. زما وطن چې خدای پاک موږ ته راکړی دی، بیا زموږ پلار نیکه د سر په سودا ساتلی دی، د زرګونو کلو په جنګونو کې دا مځکه دا ډکو ډکه دا اوس مځکه چې اوس هم ماهرینو ته یې ورکړې چې دا مځکه وکینو دی وایي په دې کې انساني اړیکې. دا وطن موږ د سر په قرباني ساتلی دی، دا زموږ وطن دی. عزیزانو وچ به دنیا ته دا وایو، وچ به دنیا ته دا وایو، نه به ستا په وطن ملنډې وم نه په وطن ملنډې وایې، نه به ستا په لباس ملنډې وم نه به زما په لباس ملنډې وایې، نه به ستا په مذهب پورې خاندم نه به زما په ماجد پورې خاندې. راسه زنده باد انسانان یو موږ ګډ دا دنیا سره وچلو. دا اوس کوم تلاوت دلته سهار چا وکړي په هغه کې مو قرآن کریم دا خبره چې موږ ټول کتابونه منو، ټول پیغمبران منو، په دوی کې هېڅ فرق نه کوو. خو موږ له دا خبره پښتانه د مخه موږ ډېر شو، اوس هغه زموږ چې نور خلک راګډ شوي دي موږ یې په ناجوړي اخته کړي. قرآن کریم دلته حافظان ناست دي. قرآن کریم خپل منونکي ته الله پاک په قرآن کریم کې وایي تاسې دغه ټولو ځایو عزت وکړئ، دغه ټولو ځایو احترام وکړئ چیرې چې زما نوم اخیستی. داسې نه دي ویلي چې د سنیانو ماجد، داسې نه دي ویلي خدای مکړه د فلاني ماجد، یا داسې نه دي ویلي چې خالي ماجد. دا الفاظ د قرآن کریم دلته به حافظان ناست دي، آیت به درته ووایي. الله پاک وایي چې تاسې دغه ټولو ځایو قدر کوئ چیرې چې زما نوم اخیستی. اوس نو یو سړی بله خبره عزیزانو، کرزی صاحب راغلی و، اورنګزیب صاحب دې ته غوږ ونیسي. کرزی صاحب راغلی و، داخلي وار چې دی دغه و صدر و، کیاني د پاکستان د فوج مشر. نو بیا د مشران خلک راغوښتي د پاچیانو ده، فضل الرحمن صاحب هم پکښې و، ما خیال سمیع الحق صاحب هم لیدلی و، د ANP والا مشران هم راغوښتي وو، شیرپا هم و، نور خلک هم و، زه هم ورغلی وم. دا خبره د عزیزانو غوږ ونیسئ. ده ویل حکومت نشته، آیین څوک نه مني، پارلیمنت څوک نه مني. د یارانو باچي ته لکه اورنګزیب خان چې وویل، کرزي صاحب ویل ما ته کیاني ویل، جنرال کیاني، چې دا پښتون به هم پوه کوې هغه به هم پوه کوې. دا الفاظ زما دي، د خبره لږ بدله علومات یې وویلې چې د ډیورنډ تر کرښه لاندې پښتون چې کوم پروت دی دا به کابل ته نه ګوري، دا به اسلام آباد ته ګوري، او چې د ډیورنډ واخواته پروت دی دا ډېر د کاله واخواته یا د بادیني واخواته یا د ژړکڅ واخواته هغه پښتون به دغه ته ګوري و کابل ته ګوري. کرزی صاحب ژوندی دی، ما که ښه ویلي وو ته بیانوم، که مې غلط ویلي ما ول کرزی صاحب مډیز بلان وکړو. موږ اوس په هغه اوبه اخته یو، اویا کاله شوي دي که ښه دی که بد دی. زموږ دپاره اهمیت د افغانستان د عرضي تمامیت دی. زموږ دپاره د هغه افغانستان حفاظت ضروري دی د کوم چې ته صدر یې. ما ول بلکل ټټر ورته ووایه، بیا دوی موږ ته راپرېږده، ما له موږ سره یې مخامخ کړه چې بلکل به موږ اسلام آباد ته ګورو. و اسلام آباد ته دارنګه ولکه وګورم چې د بل لور به ډاکټره ریټایر کېږي، زما خور به د غوا په غوجل کې ولاړی څپاړې پر دیوال وي، داسې ولکه درته وګورم. ما به سیال بولي، ما به د وطن مالک بولي، زما خور، زما لور، زما مور به سیاله بولي. پاکستان زنده باد. خبره دا نه ده عزیزانو، موږ بلکل
زه وزیر خارجه هم یم په دې خبره ملګري خوابدي کې دا تی لر او بر افغان دا تی داسې ول دا تی داسې وسړی سیاست امکاناتو لوبه زما په امکاناتو کې دا موبایل راخیستل دې له لاسه ورور دي چې نن خواري وکړم د نواب صاحب د مخه کاغذ راخیستی څه دپاره زه خوش پر ځان ټکي ږدم موږ دلته پاکستان کې اوسو موږ پاکستان ماتول نه غواړو لیکن په پاکستان کې به د پاکستان پر آئین لیکلي دي د پاکستان پر آئین دلته مولوي صاحب هم دا خبره وکړه اسلامي جمهوریه پاکستان درې سره د رښتیا نه دي نه دا ملک اسلامي دی نه دا ملک جمهوري دی نه دا ملک فدریشن دی بس اسلامونه یې ورکړي دا درواغ څه کې زه نه اسلام خلک د مذهب ویده کېږي خبره ده دا موږ پاکستان کې اوسېدل غواړو پاکستان زموږ ملک دی زموږ هیګري دی زموږ فلانا ده زموږ ټانا ده پاکستان کې به بلوچ پښتون سندای سرایکۍ چې الله پاک دوی ته کوم نعمتونه ورکړي دي هغه نعمتونو باندې عیني طور به زما د بچي حق کي څه خیرات نه غواړم بلوچ خوارکۍ لږ دي که ډېر دي وطن یې د دنیا د شیانو ډک دی د سندي سمندر دی پلانا یې ده زموږ خپله شکر دی غرونو دغه دغه ډک دي ما ته په دې کې حصه راکوي زما برخه به وي زما وطن دی دوی یو اداره جوړه کړې ده فرض یې کوو سهار غږ وشي په دا غره کې سره زر پیدا شي او نو په کار ده چې موږ وغوايي خیرات کړو چې هلکه سره زر هی نږدې ځای یا بازیان یا نوسار یا دغه یا مه راځي ملیشیاوي پوځونه به راشي دلته به نه راځي ولې به نه راځو زموږ وطن دی پر ونه یې ما د توبه سره جنګ کړی دی پر کوړه مې جنګ کړی دی پر ترکه مې جنګ کړی دی پر اوښو مې سره وهلي دي زه خوږلي مې دي چې خدای پاک څه پیدا ګرد نه غواړو دونې به خامخا راکوي چې زه خپل مسافر چې عربستان په ډک دی چې دنیا په ډکه ده چې کراچي په ډک دی چې خپل مسافر راولم په خپل کور یې کښېږدم تاسې خالي دوبۍ له تللي یاست عزیزانو یوازې د خټک علاقه پخوا په هغې کې خالي مالګه جوړېده او بیرې وې اوس د دنیا جان رب العالمین یو نعمتونه پکې پیدا کړي دي هر غر یې در سونیم قیمتي دی دې دپاره دوی تلکې جوړې کړي دي یو دم خو دا خبره هم کړې وه زه نه کوم پښتون سړی یم بیا بیرېږم هم کشمړی یو سړي پر لوی پایوردي یم اغوستې وه ول دا نو چاته د چا و مور ته په جهیز کې ورکول شوي نو د دې جواب خو نوم ښه زده دی لیکن بده خبره ما خو سلیمان خېل هم شناخته دي د ګورۍ کول مې هم شناخته د دې جواب خو ما ښه کړی لیکن زه بد پوهېږم دا الفاظو او ښځې ته چې دغه ورکوي موږ خو نارینه ول ورکوي په پنجاب کې د ښځې ته دغه ورکوي ته چې هر څه وایاست وروره دا وطن زموږ دی کې چلوئ موږ تیار موږ د وطن ځکې ریکارډ یې معلوم دی پلانا یې معلوم دا مه کوئ نه بازه یې بیا دغه دی نه کاسه یې بې مالکه دی نه یاشنزی بې مالکه دی نه دغه بې مالکه دی درانی بیا غونډۍ سه یې واخه د کشلاغه پورې دا د کوټ نس دا په کتاب د کاسې ده ما نه دی جوړ کړی دا کتاب پرنګي جوړ کړی دا په کتاب د کاسې دی دا الخید بازه دی فروغه دغه پورې په هنه شننه زی یاسنزی دلته د شالدرې پورته د احمدشاه بابا وزیر اعظم او شاه ولي خان دا د غول مسیان د غفور درانه یو دا مځکه د دوی په 1980 کې وکي 1900 غزه چې دا پښینو عبدالله خان دا ګرد یې وزیلا و کوټه پښین ډسټریکټ د کوټې پښین انګریزانو غزټې لیکلی دی په 1900 کې دا فرنګي الفاظ دا دي په 1900 کې په انګریزي کې دا الفاظ لیکلي دي ترجمه وکم کوټه is an absolute افغان city کوټه بشپړ افغان ښار دا الفاظ دي کوټه is an absolute افغان city البیت ALBET البت د بولان په خوله کې او د سرلک په خوا براهویان اوسي دوی د ګردې ضلعې تقریبا 15% آبادي جوړوي
او بلوڅ خو لیکلی دی چې بلوڅ په حساب کې بلوڅ از نامینل دا فرنګي ویلي ما ښار دی زه نه لرم لیکن دا د پښتانه ښار دی که ته دی کوې چې ته د بازۍ مځکه قبضه کوې بیا په دې مځکه دا ګرد افغان شریک دی ستا پلار ګوتې نه ولګول ګوتې نه ولګول دا ګرد افغان په شریک دی خلک د موږ سره بدي نه کوي موږ چا سره بدي نه کوو هېڅ چا سره موږ د بدۍ خلک یو ما به دغه ته ویل به دا بلا ورته د پاکستان حکمرانانو ته ما ورته په دا وزیرستان کې په دا پاټا کې لګیا یاست ته یې د خلکو خاموشي بې غیرتي مه بولئ دا د بدۍ خلک دا د بدۍ په معنا پوهېږي دا د بدۍ په تاوان پوهېږي هغه وایي چې بدۍ مې نه وه 300 کسه مړه شو چې بدۍ یې کم نه خو په زرو مري هغه په دې وجه درته ناست دی خدای دې ورځ نه راولي خدای دې ورځ نه راولي که ته پر دا خره سپور وې او دا شنور پښتانه دې زیرول که تا او ښځې زه پیدا کړو ما به لیونی کوې ما به په پښو ځړې دا مه پازابو دا خلک دا مه پازابو دا ډېر بد خلک دي ډېر زمانو دغه کړي دي دې باچۍ جوړې کړي هېڅ څوک په باچۍ نه پوهېدل خلک وایي پښتانه داسې او پښتانه داسې هېڅ څوک په باچۍ نه جوړېدل پښتانه د برصغیر په دغه کې دغه هم نه دي یو کوڼه بادي هم نه وه میرویس نیکه یو وار امپراتوري جوړه کړه په کندهار کې بیا احمدشاه بابا جوړه کړه په کندهار کې په افغانستان کې تر کومه ځایه 200 کاله په هغه کې باچۍ کوله پښتنو په هندوستان کې دلته یو سړي څه خبره وکړه چې یار پر دې اوس ګزاره نه کوو او ما خیال ملګري وکړه پنجپای والا چې نور پلار نیکه داسې نور پلار نیکه داسې په پلار نیکه به نور نه غره کېږو یو خو لیکن خبره دا ده عزیزانو زموږ وطن دا به په پاکستان کې د مځکې په لحاظ پښتنو عزیزانو د مځکې په لحاظ ستاسې پر لپرته مځکه تر هر چا ډېره دا مځکه خیبر پښتونخوا پاټا دا چې سره واچوې او د پنجاب کې ستا مځکه د میاوالي او اټک دا چې سره واچوې داسې اوږده پرته ده دا 1,20,000 مربع میل دا مځکه نه بلوچ لري نه پنجابی لري نه سندی ستا مځکه تر ده ډېره البته تقسیم یې ایښه ده دلته جلا باچي دلته جلا ده دلته جلا ده سره جوړه کړې یې نه ده دا ستا وطن افغانستان پکښې ستا وطن د پاکستان د ټولو اوبو سرچینه ده هېڅوک یو څاڅکی اوبه نه لري د پنجاب 2 دریابونه دوی وختي انډسټریټي کې پر هندوستان خرڅ کړي دي ستا په دریابو دوی دا وچ دریابونه اوبه یې خپل دغه پکوي ته یې دغه ته سپارلی ونیستۍ ته ټولې اوبه ستا دي دا اټک تر پولیس دغه ته یې ځئ پنجاب پېښور د اټک د پولیس کومې اوبه راوځي دا پاکستان وایي چې دا د کاله زیاتې نشان کاټوم کم یادوم چې پښتانه په پوه شي د دغه پل 1,10,000 کیوبیک فیټ اوبه راوځي د ورځې د کال کیوبیک فیټ دې ته وایي چې ته پر یو جریب دغه ته وایي جریب 2 جریبه یې کړی چې ته لیڅه قدر پوله ووایې فوټ دا ګرده د اوبو ډکه کې دا 1 کیوبیک فوټ اوبه دي یو جریب چې ته د یو دغه بزګر پښتانه بزګران دي چې یو فوټ ونه پر دا ځنډه ډکه کې ده د یو دغه ده دا 1 کیوبیک فیټ اوبه دي ستا د کال اوبه 1,10 میلیون کیوبیک فیټ حساب نه معلومیږي دا دونه اوبه دي چې د کاله په کروڑاو مځکه خړوبه کولی شي دا مځکې د اوبو تقسیم وسو غلط وسو زموږ د خوا به چا دسخط کړی خیر غلطي به یې کړې موږ په کار ده چې دا ووایو پښتونخوا ملیان پارټي خو دا وایي کا موږ په دې پوه کوو موږ به وایو چې موږ وروره دا تقسیم نه منو
دنیا مولوي صاحب دنیا اوس په یو کلي بدله شوې ده. تا ذکر ډېر شیان وکړي. دنیا اوس په یو کلي بدله شوې ده. د یو ملک دریابونه بل ملک ته ځي، بیا بل ته ځي، بیا بل ته ځي. د یو ملک پلانی شي دلته هم وي هلته هم وي. دې دپاره دنیا قوانین جوړ کړي. اوس دریای فرات او دجله دا د ترکیې سره راوځي، پر عراق راځي. د عراق څخه پر شط الارض باندې ایران ته ننوځي. خو یو قانون به وي په دنیا کې چې سره وخت دا دی، د میانځ وخت دا دی، اخري دا. بنګلادیش له د هندوستان ډېر دریابونه راځي. د یورپ دریاب، لا لوی لوی دریابونه د امریکې میسیسیپي، د جرمني راسیل په ښار کې بهیږي، د سیند د پیرس واحد موږ بدقسمته خلک عزیزانو له کوړه خټک زه چیرې چې د ملایانو سبق ویلی دی عزیزانو، لا کوړې خټکه چې واخله دا ماشي دریا کې دا اوبه دا د کوړې خټکه زه بهیږي تر هغو پورې چې په پنجنت کې د پنجاب په اوبو کې لویږي 150 میله. پر دې غاړه هم تا نه پرېږدي استعمال کې، پر دې غاړه خاص تا د مځکې په نس کې تېرېږي، خاص تا د مځکې په نس کې تېرېږي. ګرد برنو، ګرد کوهاټ، ګرد دیر اسماعیل خان، ګرد ګنډپور، ګرد خټک د دریاب پر غاړه ولاړ چې خدای پاکه باران وکړي، خاص د اباسین پر غاړه. موږ عزیزانو که بل چا به نه لکېدمه موږ پښتون پیدا کړئ. موږ پښتانه پر دې غږوو چې ورور د لمر چشمې ورته ولګوئ، خپلې اوبه راوکاږئ، خپلې مځکې اوبه کړئ. شرعي هم روا ده، مسلماني هم روا ده، په پښتو هم روا ده. موږ به خامخا دا کوو. دا یو بل کار اوس موږ سره کړی. نور عزیزانو دا ملګري خبره وکړه، دا د پنجاب ګرد نهرونه نن پښتانه د دنیا یو بد رشوتخور چندانې نوم نه دی چې په میږي کښېږدي. هیروین فروش، چرسي، سمګلر، بچوں کو اغوا کرنے والا، ډاکو چې مردار نوم هلکه توبه مې سړي ښکنځا پخله ورسي هلکه چې زه ډاکو یم. بیا ستا د ښځې ډریور ولې یم بېغیرته چې زه ډاکو یم، بیا زه ستا په دوی کې هم ستا د ښځې ډریور یم، په کراچۍ کې هم ستا د ښځې ډریور یم، په لاهور کې هم ستا د ښځې ډریور یم. دنیا ته وایي او دنیا ته چې پښتانه دا ډېر دهشتګرد خلک دي، ډېر واشان خلک دي چې ور نه سي. اوس تاسې ورسئ د مصر د فرانس د سفارت ومخ ته، د امریکې د سفارت ومخ ته، د لندن د سفارت ومخ ته، پارلیمنټ ومخ ته، چې هر چیرې سفارتونه دي دوه کسه ملیشې ولاړ دي، یا مسعود دی، یا وزیر دی، یا برټنی دی، یا زموږ د کوټې د بل خلک هم په ملیشو کې شته. دا وله هلکه چې دهشتګرد یم بیا ته دغه په مخ کې څنګه درولې هسې تماشې جوړ کړي دي، تلکې درولې دي. که وره ملکا سره چې موږ ته خوشحال بالکل یې چلو. داسې نه چلوو چې زما بچي دپاره به تعلیم نه وي. دلته ملګرو خبره کوله، زه د غټې خبرې نه شم کولی. پښتونخوا ملي پارټۍ که یوازې پاته سو هم خدای دې نه پاته کوي. ولې ما تا سره کول دي. موږ به د غریبو یتیمانو دپاره سکولونه هم خلاصوو، موږ به دوی دپاره مدرسې هم خلاصوو، موږ به دوی دپاره هسپتالونه هم خلاصوو، موږ به دوی دپاره کالجونه هم خلاصوو. دا واقع سره وعده ده. انشاءالله سره ژوندي به وي ته به خبر سي. دا به موږ کوو که خدای کولی کولی شو موږ. نه ده ګرانه، نه ده ګرانه چې ولې نسي کېدلی. دا زما بچیان چې د په دغه نه وتلي د شپې خواران په دې ګن دا کوم کار چې به چا کاوه دا اوس ما او ستا بچیان کوي. په کراچي کې هم، په لاهور کې هم، بل ځای هم. دا زما او ستا د وطن د سبا مالکان دي. موږ به خدای د دوی پاک ونیسي. دا به د دې ګن نو خدای راکاږي، دغه جرګې به یې راکاږي، دغه جرګې به یې راکاږي. او انشاءالله الرحمن دا به ټول سیالان کېږي، دا به ټول دغه کېږي. افغانستان په مخه کړی داسې به د پلان نه شوی دی او د ښځو تعلیم نشته. وکاکا موږ بد یا خوش دغه د ښځو تعلیم نشته، کور خلاص. زه و دې ته خبره یم وایي دیوال خلک نه راپرېږدي، پر دیوالو راوړي. دا د ځینې پښتانه هم په دې غوبه لخته شي. چا وویل ښځو ته وکاکا ښځې ستا مور تعلیم کړی، زما مور کړی. چا پرېښي موږ چې وخت پیدا شي وبه یې کړو. د هر کار دپاره ترجیحات وي. اوله ترجیح د افغانستان استقلال دی، اوله ترجیح د افغانستان د ځمکې تمامیت دی،
اوله ترجیح د یو سره د بل سره یو حکمراني جوړول دي دا نورو په راځي که خدای کول راځي به کوي خلک هر مولوي چې دا نه مني پښتانه چې نه مني د ډاکټر نجیب الله صاحب په شپږ خدای یو وکړي موږ زه ګرځو د اهتمام یو وړکتونو یوه ښځه را سره هغې د الله موضوع ته څوک یې ویل زه دوکتانه یم اصل دوکتانه دیوال ویل زه دوکتانه یم ما تعلیم یې شروع کړی دی ویل ما د روس پی ایچ ډي کړې دا 10 کاله ده پښتانه کوي اوس د عراق به دا کار نه کړ په ایران کې دا وخت په یونیورسټیانو کې کم سے کم 3 لکه ښځې و هغه ته ولې خلک جنګ ډول وایي خبره دا ده عزیزانو لږ به موږ پام کوو لږ به موږ ګزاره سره کوو دغه به کوو موږ به د کام په حیثیت اوس شکر دې موږ دغه سوي یو دلته چا خبره وکړه اعظم سلیمانخېل په خشم کې وکړه چې پیسې وروره موږ په وچ موږ اعظمه موږ دنیا پرې ایښو موږ په دغه 2 منګولې مور ساتو موږ دنیا پرې ایښو موږ په انسانانو کې نه بولي دا موږ چې زغلو پیسې دغه کوو چې دا خوشمړي نه وي خو ژوند نه کېږي چې دا خوشمړي نه وي هم ژوند نه کېږي خو دې خبره ته سوچ پکار دی عزیزانو موږ وطن د دنیا جان د نعمتونو ډک وطن د دنیا زر پکښې دي بلغللي پکښې دي چې په سوره رحمان کې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي دا ټول په دې وطن کې شته تا ته خلک نه در پرېږدي په دې کې زموږ سره عقل شریک کوي موږ د خدای خوار کړي موږ د خدای خوار کړي که به موږ حکام ته دا وایو چې ورسه د بل مځکه ونیسه دا ناروا دی دا ظلم دا به نه کوو او خپل حق او بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده دا به هم نه کوو نه به ظلم کوو نه به بې غیرتي کوو هر څوک چې زموږ سره رښتې راځي پاکستان دی زموږ ملک دی دلته دا خبره یې ملګري وکړه پروفیسر سوویت یونین و د امریکې و ده عزیزانو چې څه وخت روس د امریکې سره سیال شو سره جګ شو دوی یو بل پسې وو یو ځای یې داسې پیدا کاوه چې د لندۍ زور سره وکړي امریکې دغه نه پرېښو روس چې دی دوی پر مخ ولاړ شي یو ټوچوال دی د پېښوره څه هغه جهاز چې روسیانو رایله کړي یو ټو پېښوره ولاړه جاسوسي یې کوله نو له هغه وخته امریکې د امریکې انډیوالان دې ته ګرځېدل چې یو رنګه د دې روس سره لندۍ کتل غواړي دوی موقع روسیانو ورکړي یو په چکوسلواکیا روسي پوځونه ننوتل ډوبچک کمیونست پارټي سکرټري و هغه وطني ازادي غوښت دوی ول دا کمیونیزم خرابوي امریکې حمله نه پر وکړه په دې چې دوی په 2یم جنګ کې د خپل وطن د جنګونو تاوان لیدلی و چې بیا به دا جوړ کړی یورپ او امریکا بیا په بمانو ځلالزو هلته کار نه په ودرلو بیا روسیان په بلغاریا ننوتل بیا په دې جګړه د ورسره وکړه چې یورپ خرابېدی دلته زما او ستا په وطن کې داسې یو ځای راغلی چې روس افغانستان ته ننوت پردی ملک و پردی وطن و لوی رغونه و لوی دغه د دوی د اشلو دپاره زوروره میدانخانه وه نو امریکا روس د روس انډیوالان د افغانستان د هغه خلکو سره د داود لالا د بادشاه معامله پیښ شوه د هغې سره ودرېده امریکا عزیزانو جنګ عظیم یو وار وشو بیا دویم وار وشو یو وار په 1914 کې وشو 15 کاله وچېدل د یورپ ملکونه په ګډو یو زموږ د خوا ترکیې په ګډو یو جاپان دا ګډ سره واچې 14 17 ملکونه بیا دویم وار جنګ سره وکړي بیا 15 کاله وچېدل بیا 13 ملکونه په افغانستان کې چې کم جنګ وشو عزیزانو کلیوال خلک هم دې توجه کوي تعلیم یافته خلک هم دې توجه کوي په دا جنګ کې ګرد دنیا ګډه شوه ګرد دنیا هیڅوک عرب عجم افریقا چې کمیونیست چین بود جاپان یو هندوستان دا هوښیاري وکړه نه د یوې خوا خپل پوځونه ګډ کړه نه د بلې خوا نور ټولو پوځونه راوستل
زما او ستا وطن ته یې ونیول د ایټم بم ماسې او عزیزانو نور په افغانستان کې هر بم استعمال شو په دې عزیزانو زه نه خلاصېږم معافي غواړم کله کله سړی مجبور وي وکام ته به ترخې خبرې هم کوي په دا جنګ کې عزیزانو زموږ عزتونه د جهان په هره منډۍ کې خرڅ شو زه په دې نه یم خلاصېږم محمود خور ده نه مولوي په دې خلاصېږم خور خو نه وه د یو بل سړي خور خو وه اوس هم داسې په سلګونو ښځې د چاته درک کړل چیږي زموږ د دنیا جهان کې زموږ سرونه خو پرې کړل لس لکه انسانان مړه شو چا کار موږ کاوه ول دا زورور مجاهدین دي دا د خالد بن ولید زامن دي دا د عزتمر ملګري دي دا فلانا ده دا پښتانه ده او چې خپل بډای سورپین کوي وایي وزې د دې ځای سردار باچې چې وزې دا د دنیا قانون دی عزیزانو په دې عزیزانو افغانان بل بلګد افغانان دا د دنیا قانون دی چې کم انسان چیرې وزېږي هغه دغه ځای دی دا وخت په پاکستان کې کم از کم 2 لکه داسې افغانان بچیان شته چې د لې زېږېدلی دي د لې لس جماعته ویلي دي د لې پی ایچ ډي کړې ده د لې 14 جماعته ویلي دي اردو یې زده کړې ده دی نه خوارکه دی دې ځای نه دغه ځای دی دا جرګه به مطالبه کوي چې کم افغانان دلته پیدا شوي دي ستی پلار به هغو ته شناختي کارت ورکوي ستی پلار به ورکوي او که نه ورکوئ بیا موږ مجبوره یو موږ د دنیا دا لټوله ځو بل څوک ځي که نه ځي پښتونخوا ملي پارټۍ ځي په دنیا کې داخل نه دي شوي اوس دا حاجي اعظم سپېژنی سړی سپېژنی د خدای نه کې ځوان سړی دا لاندې برځی محمد دغه لالا خان دا ورسره له کوزۍ د اورنګزیب په دا عمر چې اوس دوی ولاړ شي فرانس له امریکې له لندن له 15 کاله بعد دوی ته وایي ووټ ولیکه خپل ورسره بینک اکاونټ خلاص کړه ورسره فوټو واخله ورسره دغه وکړه 10 کاله بعد حاجي اعظم ته وایي دا شناختي کارت کې جوړې ته د لندن په 10 کاله کې خلک ورکوي موږ غریبان دلته رالو واوسېدل سرونه یې په وطن کښېښول پکار دا هر پښتون که د افغانستان که د دې ځای پکار دا ده چې موږ په ګډه دا ووایو چې زموږ د بربادۍ دغه ټوله دنیا ذمهواره ده امریکا او د امریکې ملګري روس او د روس ملګري دا به زموږ وطن را جوړوي زما په دې پسې پور دی د عزت پور مې هم دی د بربادۍ پور مې هم دی پلانه هغه ورته خبره شوه که زه به پور نه شوم ولسم پوهیلی و چې زه خپل اصله راټولوم زه نه یم په خبره دا سپېلې ولې به ویل اصله خو به ته ټوله کې په دا اصله چې دا زه زما ټټر سوری شوی دی له کوم انسانانو دا ما څوک راکوي په دا ټټر چې زما انسانان لیوانو خوړلي چغالانو خوړلي سپۍ خوړلي دا به څوک راکوي دا ګردې خبرې عزیزانو اوس بله مخه نسله جرګې به کوو دا اوس جرګه کوم ځای ته موږ ورسېدو دا اوس جرګه چې کېده ډپټي کمیشنر صاحب د پټي ملګري ورغوښتي وو دا جرګه به نه کوي دا موږ نه پرېږدو کنې به سره مخامخ کېږو یو څوک مخامخ کېږي مخامخ سه موږ پښتانه خلک خو له ښکنځل کوم دغه کوو خپل دا به نه کوئ وروره که ته دارنګه دغه کوې بیا به خوند نه پر راوخو وروره دا ملګري ټول شوله موږ شا تګ ولا نه وي بته به موږ وهې موږ به ولاړو جرګې پر خلکو غمېدلي دي موږ د ښکنځل کړي نیم بده کړې ده ګوره قرآن کریم لا وایي زما هغه آیت مبارک یې د قرآن کریم دا وایي چې چاته بد مه وایاست بېرته په هغه آیات کې یو ټوکړه ده چې مظلوم یعنې مطلب دا ده چې مظلوم که یو چا پسې یو کړته وویشته روا ده دا تهذیب آیات دی که څوک حافظ نه چې په یاد زما هغه آیات مې جی دا قرآن کریم وایي په چا پسې بد مه وایاست لیکن مظلوم که خشم کې وویل شي پلانه یې داسې روایت شول نو عزیزانو خبره دا ده دلته ملګري بار بار دغه کوي وایي دلته یو خبره وه زما دغه نه دی راغلی کاف ته رکوي چارګوله کاف
چرګله کا بیخي د ښکاره او ماته هغه وکړه چې ګلستان بدي پلانه یو دغه چرګله کا پښتون سړی دی خبره ټیک وکړه خامخا پښتانه دي سره دغه کېږي چرګله کا موږ ګلستان له د میوند د جنګ آباد راغلي که د احمدشاه بابا لښکرې وې که بیا د شېرعلي دغه وې که بیا د امان الله خان د مخه جنګونه شوي دي زموږ غړی زموږ دا درې کاریز عبدالله خان ګلستان او نعت الله موږ د افغانستان د ازادۍ د جنګ په هر لښکر کې په مخ کې اوسېدلي موږ ګرد عمر دا کار کړی بل کار موږ نه دی کړی چرګله کا زموږ پل و که د چا سره زموږ په ګرد تاریخ کې د چرګې بجې موږ کړې وه د سړي پور رسوه که د چرګې بجې موږ کړې وه د سړي پور رسوه ګلستان له موږ راغلي یو خان شهید د خان شهید ورور نقلاله ګلستان کې په خپله مځکه ګلستان خانان پراته وو کلاب الله خان کې په مځکه پراته وو دا یو ټبر دی اکا وراره دی استاد الله خان و برخوردار نیکه بیا دلته موږ اوسېدلي یو پښتانه یو ټبر نږدې بل څوک نه پرېږدي که یې هغه همسایه یو څو عمر دپاره بیا یې باروي نعت الله ګلستان کلا عبدالله واحد خلک وو زموږ په کلي کې زموږ کورونه 12 او زموږ په کلي کې اوسېدونکي خلک 1500 کور د پښتانه هر توکي پکښې هر توکي مندوخیل پکښې و سلیمان خیل پکښې و ترکې پکښې و خروټې پکښې و پلانا پکښې و دا شیان نو توپک د ګلستان په بازار کې دی و لکه چا چې پیزو را روانه کړی دلته بازار کې یو د سړیتوب ژوند و ګلستان د ګرد وطن د میلو ځای و غېږ دا کلی ځوان و څه د غېږ سته کلی ستاسو لاړې داست دلته به غېږ وې میلې وې بدۍ مدۍ نه وې نه موږ دا کولې اوښ پښتانه خدای خبر څه دغه نظر سو ګلستان خو سپلنې ودودره وو که څه بلا وکړو خو چارګله کا که تا زه معنا دا درې کاري که تا زه پوروړی کړم د یوه پر ځای د لسو کسو پور نور زه څه ووایم هېڅ نه وایم بس دا پاتې نورو پښتنو بدۍ خود به لرې کوو خامخا نواب صاحب یې خامخا کوي پښتونخوا ملي پارټۍ موږ راسیم بېکاره خلک زه د ځان د بېکاره ما پرله پسې 10 ورځې د کور ډوډۍ ولک خوړل اوس ورځې مې هم سپین شوي ما پرله پسې 10 ورځې د کور ډوډۍ ولک خوړل زه د بل په ډوډۍ لوی سوی یم کله ورسم ښه ډوډۍ راکوي ښه غوره ډوډۍ غوره بستری د دې کلي لکه درګنه ملنګ هلته ځم د هغې سر ته ځم درګنه ملنګ که نور څه نه وي په خبرو خبرېږي موږ پښتانه په ډوډۍ لوی سوي یو نواب صاحب ته مې هم ویلي پارټۍ ته مې هم ویلي دي دا پاته ژوند خدای خبر څو لا پاته دی زه یې ودا د کارت ورکوم په دې کې که چا زه وژنوم بسم الله الرحمن الرحیم که چا لالوم که چا ښکنځل کوم ښکنځل خو زما د کتابي ښکنځل زده دي چې د هر چا ول چې کسان سر پر راوګرځم لیکن دا ښکنځل نه کوم ته کوه زنده ته پروا نه لري زنده باد موږ نو عزیزانو خبره دا ده بدی به ورکوو که خدای کول د وطن دغه به ورکوو زموږ خبره لږ چپه ده عزیزانو زموږ خبره د پښتانه ده پر سر ولاړه په کور کې موږ لکه واشي لیوان پر دغه مځکه لکه دا 15 کس چې پر ناست پر دا باندې موږ زره وشو پر دغه مځکه لکه دا پر دې خلاص سره وشو په کور کې یو سړی دا بله څه یوه چوټه پر شا نیسي نو چې یو کام په کور په بدۍ اخته شي هغه د بېبانده سیالۍ ووځي بدي چې نه یې 10 کاله خوري تاسو نازولي طلبه شو ته مجبور یې د چا په غوجل کې باړی دی مې د بل په غوجل کې اړی بیا ټاکل ډزه خانشي د خدای وبخښي زه به ول د پښتانه جنګ هم پر دې خبرې چې فلانی شی مه خوره او چې بیا روغه صدقې بیا ما وخوړه
زموږ جنګونه پر څه شي د غم جنګ سره غم غواړي سره او ستا چرګ ملک راوښته ستا نصیب ګوډه کړی د پښه یې ماته کړې زموږ واسطې کرداره ده ستا کای ښکر ومه دوه کاکا خدای ته وګوره د ښځې سره به نه ماته یې درسم 12 شریک به درلود پر دې به نه ځلو پر دغه کوڅه داسې وه کوڅه داسې دي اوبه داسې دي اوبه داسې دي بسم الله پورته موږ ټک په ګولۍ ځلوو چې موږ ډېر ما مخکې هم ویل دي دا اوس چاته ووایم دغه رنګزي به دایمت وکړي دننه څه دي لیکي نن څویم تاریخ دی 22 دلته دننه څه شماري افغانستان نه دا پښتون چې پلاني ځای کې څو ځله مړه کړه پلاني ځای کې څو ځله مړه کړه دی به حقاریان سي بل کال دا ورځ چې دی وګوري کم از کم 2000 ځوانان به موږ په ګولۍ ځل وژلي 2000 ځوانان د دنیا د ازادۍ یو تاریخ نه ورکوي شیدان فلسطینیان یې نه ورکوي کردان یې نه ورکوي پلانا یې نه ورکوي موږ پر خوش خبرو 2000 کس که موږ دا توبه وکاږو په دې زه نه شرمېږم چې خپل توبه لاړ شي او توبه معافي غواړم ما زه یې لیونی دي جکې ووه چې چرګه ګوډه کړې ده استعفا دغه کړې ده بس زه اوس سپین سرې به د نواتې درس ما وبخښه په دې نه سپکېږم چې موږ دا د اوس دغه دي شاوخوا بدۍ بدرنګۍ دا به ګرځي که خدا کول انشاءالله الرحمن ما خوب لیدلی دی انشاءالله زموږ ګناه خدای پاک موږ بخښي انشاءالله الرحمن د دې جرګو څخه به زما خپله خوښه دا ده چې د دې جرګو څخه به موږ خپل سپریم کورټ هم جوړو خپل های کورټ هم جوړو ضلع پر ضلع هېڅ چاله نه ځي چې ورور هغه فلانی سلیمان خیل فلانی ترکي او فلانی توخی فلانی سید فلانی د پنجپای دا زما د ریمان دي ورسره خلاصه چا ډېره بده خبرې عزیزان په پنجپای ناس کې خلاصېږي او پخه هم وي نه ځان په وکیلانو چورو نه ځان په نور خلکو دغه کوو په خپله ګزاره سره کوو پر خپله مرغټانو لګیا کېږو پر خپله ټکۍ به اور اړوو میرے بھائی معافی چاہتا ہوں بار بار ساتھیوں کی چٹ وہ آ رہی ہے کہ اردو میں بھی بات ہو میں مغز یہ تھا جو کچھ میں یہاں کہہ چکا میں یہ چاہتا ہوں ہم یہ چاہتے ہیں پشتونخوا ملیون پارٹی پاکستان کو ایک رضاکارانہ فیڈریشن سمجھتی ہے جس میں پشتون بلوچ سندھی سرائکی سب اپنی اپنی سرزمینوں پہ آباد ہیں اور اس ملک کے برابر کے شہری ہیں اس ملک کے چلانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں متفق آئین کی بالادستی تسلیم کی جائے اس کا احترام کیا جائے اور ووٹوں کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ وجود میں آئے وہ پاکستان کی خارجہ اور داخلہ پالیسیوں کا مرکز ہو قومیتوں کی زمینوں پہ اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان پہ وہاں کے رہنے والوں کا کی ملکیت یا آئینی تحفظ بلوچ کے سائل وسائل پہ سندھی کے سائل وسائل پہ پنجابی کی نعمتوں پہ سرائکی کی نعمتوں پہ ان سب پہ وہاں کے عوام کی ملکیت آئینی تسلیم کی جائے پاکستان نعمتوں سے بڑا ملک ہے بہترین افواج بن سکتی ہیں بہترین یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں بہترین ادارے بن سکتے ہیں لیکن ایک بات ہماری افواج کو ذہن نشین کرنی ہوگی کہ پاکستان کا آئین ان کو سیاست میں مداخلت سے روکتا ہے یہ مفہوم تھا پشتونخوا وطن نے جرگے شروع کیے ہیں ہم جائیں گے اپنے عوام کے پاس ابھی کل نیپرا یا اس کے بارے میں نئی ایکٹس منظور ہوئے اسمبلی میں کہ اگر کسی نے فلانا جھوٹی بات کہی اور کسی نے اس کی حمایت کر دی اس کو 7 سال جیل میں دی جائے گی 7 سال وہ 7 سال کا یا کچھ کہا یہ آپ نے جو جھوٹ بولا ہے اس کا کیا ہوگا آپ نے جو جھوٹ بولا ہے آپ نے جو ڈاکہ ڈالا ہے الیکشن پارلیمنٹ پہ 7 فروری کے انتخابات عمران خان کی پارٹی جیت چکی ہے آپ نے اس پہ قبضہ کیا ہے اس پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تمام ادارے اس غلط کام میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں عمران خان اور اس کی بیوی اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ الزامات ہیں
लेकिन ये तमाशे नहीं चलेंगे। जितना जल्दी हो सके इमरान खान को रिहा किया जाएगा और रिहा करना चाहिए। 7 फरवरी को इंतखाबात अभी वो खबर मानो कि बिल्कुल मंजूर तो लड़ी पर वो फरवरी दा वो अतम रजिबाद दा इलेक्शन काल प्रकीश अजीजान गर्द बरा उजु कसोल पावर गर्द बरा उजु द जरगे में मरान रा वजेबा काम तम तकरीरन कवई او सम बवास शलानत الله يد الكاذبين دا بكو پرسمات بغرد ملک بلا وجو بغرد ملک علماء تنجلي تاریخ انصاف تاریخ پلانا گرد بلا وجو په هر ضلع کې فارق سکه مرد آباد زنده باد الیکشن حالت دی استدا حکومت استعفا ورکړي پر 18 اکتوبر خلک تللی دي راکې لکه ته چې زونه مکه جراته نه پرې خلک تللی دي اسلام آباد چی شوای شهباز مرد آباد دا حکومت مرد آباد پلانا مرد آباد ریان کو عمران کو ریا کړو اجزان چکانې پر کړي ګرځي پر سر وشته ګرځي پر ککرې وشته ته ما لا هم بوجني هم بذكيم احتجاج هم نه مني چې پر ګام پانسي ودرې ما د خدای قسمي کدي یادا ناروا ومنم یا دې پریږدم یا د مرداباد ما څه بل خبره لاس کاسه مړ دي په شاله د وسیوي دي ته عمران خان دا کړی بیا نظر چار وخت سیاسي پارټیان سره نږدې سي چې یو جمهوریت پاکستان جوړو یو سم پارلیمنت به جوړو دایي بالادستي وکړو به دا کوټونه رسي کشکي دا کوټونه رسي کشکي وته اشاره وکړي چې ما سره مرګري سره جلاس بیا نظر د موږ جلاکه هغه ورته ول 15 کال ما کې سونه ختمول 15 کال دوی د 15 کال کې سونه د حکم مولوي صاحب نظر کې سونه مړی تکال ډاکې پلانا دا ګرځول ماپ نن چې عمران خان دا وایي اوس مازیګر چې نن دا وایي چې ورور په حکومت کار نه لرم لکه نه دی غلطي بیا نه مور غلط نه ښځه غلط نه پلار غلط نه بد کړي دا ته راوځي ګرځي به غلط خبره دا نه ده عزیزان خبره دا ده دلته به جمهوریت آئین وي د آئین خلک احترام کوي پارلیمنت وي د پښتانه د بلوچ سندي پر وسایلو د دوی خپل خلکو بالادستي د پاکستان تر قیامت چلیږي تر قیامت چلیږي نه چلو دا خبره کوله پارټي داسې یو پارټي داسې زه پښتون ولس کور ولام زه شپږ واره د غیر نژادي قومي اسمبلی یو ووټ دا ووټ یو ووټ خالد علیک دی کول او یا کروڑ کو پر یو لیکه باندې دا ګرځ خبر دي چې د خلکو وټونه خرڅ کړي دي دا شهباز د بلای په غلا راغلي هیڅوک څه نه ورته وایي هغه یو نو ولا مریض خورکې نه جوړ سکل غلا کړی دا پته نه کوي پټواري ونه پته نه کوي پلانې سره ونه پته نه کوي دا نه چلیږي ګران د مسلمانانو یو اته من دا وخت لري خبري سره ډیر وکیږي منځه وخت مشام پسې ورونه مشتوکو قرآن کریم وایي وای ته به رښتیا وایي د قرآن کریم خو دغه سخت بیان دی چې ته به خپل رښتیا ګواهي د ځان خلاف د مور خلاف د پلار خلاف د کام خلاف نه پټوي او درواغ به نه وایي پر دوازم د خدای لعنت دی پاکستان وایي چې د رښتیا شابه نه کوي اوس موږ څوک د بختور ملک دی وایي رښتیا به نه وایي او بل زورور خو دا څوک څنګه دی هغه وایي درواغ به نه وایي بس موږ دا ګرانه سودا کوو موږ درواغ نه وایو که زه ژوندی وم او ما درواغ وویل عزیزانو زما ورته خون معاف دی هر څوک چې سر په ګولۍ ویلي زنده‌باد په چاړه مې وایي زنده‌باد که ما درواغ وویل یا مې د کام په سر سودا وکړه ما دا نور زه څه نشم کولی یو سړی یم ته یوه سپاره دوړ نه وځي کامه سره ملګري سي سره ګډ سي فضل الرحمن صاحب را ایستلی وو درې میاشتې ناست وو دا چودریان ورولو فیضاني دې ورسره کښېناوی چې ته دا کمبله ټوله که احتجاج په درې میاشتې کې انتخابات
فضل الرحمن زه یې ورسوم زه نه کوم ځان ملګری دراني صاحب پلانه او دا سره کښېنستل په دې کمبله ټوله کړه نه تا کړي نه ما کړي دا به څرنګه وي الله پاک وایي ته چې د هر سړي سره کول کوې دا د ما سره کوې زه یې پوښتنه کوم د هرې وعدې الله پاک زه پوښتنه کوم دا 10 کال زه په پارلیمنټ کې وم د ستی دعا ده یا د کونډو دعا ده یا د مور پلار دعا ده ولکه زما په پیسو ترې نه څکېدلی کلمه هم یم ځای د آخري وار نواز شریف ته یې ترې لاس ونیولم وله چکزی صاحب میں نے نام نہیں سننا ما ورته وویل نور هر کار کوم په دغه بل نه ګډېږي زه د هغې ملګری یم د ورا ټکان کوم بس مې ورا راخیسته ټاک نور زه دغه نه یم د باچۍ یو د دې خلک باشي دې دپاره کوي دې غاړې بندېږي ته څنګه درېږې په قرآن شریف ته په لمانځه څنګه درېږې ته د خدای نه شرمېږې یا ځینې ناپوه ملاوالو ملایانو ورته ویلي زما مهوی ملا چې د یوه ماجب بل لمانځه و د بل لمانځه بند چې یار څه وکړل بیا د اوبو پر لاس تېر کړي بیا درماغ یا قرآن دی که خلاص خطا باسي مثقال ذرة یره دا یوې ذرې حساب کېږي بس الله پاک زموږ ګډ کام فضل وکړي ناوخته دی بېکاره څنګ ما وار یې راغلی په زور یې رابندل کړی و بس ته هغه وایو خیر دې پرېږدي ولاړ شي لمونځونه به وکړو ماښام لمونځو بعد به بیا نور ملګري لګیا شي خدای دې خیر دې پېښ کړي بیا ارزو اوسه ډېره مننه عزیزانو